الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. درس شريف اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام وشيوخ حضرات طلباء کرام فضلاء نظام او د دې غټه اجتماع حاضرین مسلمانان ورو هر کال دلته په دې ورځو شپو کې د حضرت اقدس مفتی استاد العلماء مولانا گوہر علی شاہ صاحب جی د مجدہم د مدرسے جامعہ تعلیم القرآن والسنہ دا غیر د فضلاء و دستربندی کیږي او د خدای پاک کرم دی چې ډېر ګڼ تعداد کې هر کال طلبا د دې مدرسې نه فارغېږي. تاسو اورېدل چې د دوره حدیث سره سره د مختلفو تخصصاتو درسونه دام الحمدلله په دې مدرسه کې روان دي. دا د خدای فضل دی ورونو، د الله کرم دی او د الله احسان دی په دې ټول تنګینا او په دې ټول علاقه باندې د جید علماء کرام او د شیوخو زیر نگرانه او د قابل استادانو او محدثینو او د علماء زیر پرسته او د هغوی زیر درس دغه طالبان یو کال یا څه کم او زیات تیر کی او بیا دستربندي وشي. حضرت اقدس مفتی صاحب جی د مجدهم الله پاک په هر میدان کې او په هر ځای کې خدای پاک هغه یو حیثیت ورکړی او دا د هغې اخلاص دی. ګورئ دا دومره مدرسه په دومره لږ وخت کې دومره ګټه ترقي کول دا بغیر د اخلاص نه ممکنه نه ده. ما نه کله بعضې دوستان تپوس کوي، ما مفتی صاحب ته یو خبره وکړم دا بخاري شریف وخت کم دی نو هغه طالبانو ډېرې اوږدې خبرې به پکې نه کوم ولې په هغې ډېر زیات وخت لګي او وخت ما نږدې دی د منځه نو ما زه به ډېر مختصر به دې طالبانو ته یو دوه ټکي ووایم او عامې خبرې به وکړم. هغه د صرف او د نحوې او د فصاحت او بلاغت او ربطونه د امام بخاري حالات او بیا په فرق باطله او ردونه او هغه تطبیقات او مسایل مستنبطه او د راویانو حالات ځان له دوه درې ګنټې اخلي. همون طالبانو ته که خپلو طالبانو ته و عامه جلسه کې مې اوس هغه سیسټم پرېښی دی. دلته مې یو کال څه خبرې کړې وې چې مدرسې سره جلسه وه، بس مختصر به د دې باب او د حدیث متعلق یو څو خبرې وکړم. هغه خبرو شروع کو وخت هم پې لګي او عوام دوستان به سټ ګرئ او یو یو به پاسي وی به چې دا دې په کوم طرف لګیا دی. د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه زما استاد
هغه چې به کله تقریر کو زمونږ باباجي به تقریر کو د جمعې مانځه کې 20 منټه به یې وکړو ساده پښتو کې به خبرې وکړې هغه به سختې خبرې نه کولې شیخ حسن جان صاحب رحمه الله ساده پښتو کې به خبرې وکړې افغاني صاحب خدای علم یو غر هغه به د هغه خپل علم په بنیاد لګیا و نو چې کله به هغه تقریر کو علما به راته هغوی به ناست نو عوام به یو پاسېدل وي دا ملا خدای د کومې راغلی دی کله د یورپ خبرې کوي او کله د امریکې خبرې کوي او کله وي دا صغرا ده او کله وي دا کبرا ده دا صغرا د چا نوم دی او دا کبرا پکې د چا نوم دی نو هغې باندې عوام به نه پوهېدل نور به علمي بیان نو زه به هم درته مختصر د دې باب او د حدیث ترجمه وکړم خو د هغې نه مخکې درته نور یو خبره کوم بنیادي څیز د مدرسې د خدمت اخلاص دی او زه دې ته اخلاصین ویم یو اخلاص د مدرسې د محتمم او د مدرسین او دویم اخلاص د عوامو دوستانو دا دواړه اخلاصه چې یو ځای شي نو خدای پاک په هغې کې برکت اچوي ما نه اکثر بعضې شاګردان تپوس کوي یاره مدرسه جوړه کړو که نه نو زه ورته ویم سوچ وکړه نیت دی څه دی که نیت دی د الله رضی او نیت دی دی چې زه الله راضي کوم نیت دی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشن جمدی کوم او نیت دی دی چې رسول الله مبارک الله کوم مقصد د دنیا ته رالیږلی دی هغه مقصد امت ته ورسوم بالکل شروع وکړه د علماء دیوبند سرخیل مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه د انار د بوټي لاندې شروع کړې وه ورشئ وګورئ نن د هغې شاګردان او د شاګردانو شاګردان د دنیا یوازې پاکستان او هندوستان نه ګوټ ته خدای پاک رسول دی او نهرونه ترې روان دي دا سوچ به نه کې الله به مدد کوي اخلاص وي الله به مدد کوي دا دین د خدای دی دا قرآن د الله دی دونه مونږ د قرآن شریف او د سنت او د احادیثو په نشر اشاعت نه خوشحالېږو څومره چې الله خوشحالېږي ما خو الله واسطه کوي پیغمبران یې راولېږل دا وسایط دي هغوی له دلایل ورکړل د معجزاتو په شکل کې علما یې راوستل اولیاء او نیکان هغوی له دلایل ورکړل د کراماتو په شکل کې چې دا خلک دې متاثر شي او دا دین خور شي الله چې څومره خوشحالېږي دومره موږ نه خوشحالېږو دین د الله دی نو کوشش وکړه محنت کوه باقي ته ګوره تماشا کوه الله به مدد کوي او سم مدد به انشاءالله الله پاک کوي ګوټ ګوټ ته به رسوي مدینه منوره کې یو عالمو د بابي عمر باندې چې سړی وردن نشي زوړ بابي عمر بابي عبدالمجید سره خوا کې هلته به درس کوه یو شیخ یاره زه هلته به عموما ناست وم نو ما د هغه درس چې واورېده نو سړی ډېر معتدل انسان بعض انسان لږه سختي کوي بالخصوص زموږ د احناف امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق یا د نور ائمه ډېر چې د امام صاحب نوم به یې اخیسته امام الائمه دی دا لفظ به استعمال او د امام صاحب صفت به یې کو شافعي صاحب ډېر ښه زبردست نو ما یو ځل ورته وخت شو هلته زموږ شاګردان دوستان دي په جامعه کې تپوس مې وکړم هلکه دا مولوي صاحب خو زما ډېر خوښ شو ما ته ویل دا خو زموږ استاد دی د عقیدې استاد دی او ډېر پوه انسان دی ډېر معتدل مزاج انسان نو هغه چې په ماښامه پورې درس وکړه ماسخوتنه پورې بیا به یې د مسایلو تپوسونه به چې چا ټول جواب ورکړه بیا به ملاقات شو نو چې هغه هر څه خلاص شو دوره له مور سره کېناستم نو ما ورسره خبرې شروع کړې مونږ خپل عربي چې کومه کتابي ده هغه ورسره شروع کړه دې په ما پوه شو دې ما ته وایي د پاکستان یم یو نو اردو یې شروع کړه میں حضرت آپ نے اردو کہاں سیکھی ہے ماتے یہ اردو تو میں نے انڈیا میں سیکھی ہے میں انڈیا کے لیے سکول جتا اردو زدہ کھڑے دا اردو تو میں نے دارالعلوم دیوبند میں سیکھی ہے ویدلوم بید دارالعلوم دیوبند فاضل
زه د برما یم زما نیکونو ته دلته په دې مدینه شریفه کې نیشنلټي میلاو شوې ده لومبی فاضل د دارالعلوم دیوبند دی بیا رالم جامعه کې مې دلته دا خپل ماجستر او پی ایچ ډي وغیره وکړو دلته استاد شوم یاره چې ده دا خبرې کولې نو ما د سترګو نه داسې اوښکې روانې شي خوشحالۍ د وجه نه ما وی الله نن دې د دیوبند بچې د رسول الله مبارک په جومات کې د هغه په خوره کېنولی دی نن دې د دیوبند بچې د رسول الله مبارک په جومات کې د حضور پاک د حدیث و درس ته کېنولی دی الله څومره لوی برکت دې دیوبند له ورکړ جامعه دارالعلوم دیوبند به څومره لوی برکت مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه اخلاص بیا د شیخ الهند اخلاص بیا د علماء اخلاص کم ځای ته ورسېد اخلاص کی مولانا صدیق الرحمن صاحب دی سوچ او فکر منه کې مدرسه به د خدای نورم ځلی که خیر انشاءالله جماعت بام جوړېږي او دا قرضې مرضې به راځي دا به ختمېږي دا دوه نیمې مرلې څه شی دی دې مسلمانانو ته دوه نیمې مرلې به د څو وي دېرشو څلوېښتو لکو روپو ولې چې مرله ګرانه ده نن سبا هېڅ شی نه دی هېڅ شی نه دی اصل څیز اخلاص دی او چې اخلاص نه د شاګردانو ته پام کوئ ګورئ چې مدرسه جوړه نه کوي بیا به لارو کوڅو کې ګردې ښکاری به ملاس کې نیولي او خلکو نه به چندې غواړي یو هغه چنده ده چې دا مونږ یې دلته غواړو دا رسول الله مبارک په بعضې موقعو کې غوښتې ده احادیثو نه ثابته ده د تبوک د جهاد دپاره یې غوښتې ده او که یو فقیر انسان راغلی دی هغه یې هم غوښتې ده هغې ودرولې دي باقاعده بخاري کې راځي او یې دله پیسې راغونډې کړي مسافر له یې هم غوښتې ده دین له یې هم غوښتې ده طالبانو د صوفۍ له هم غوښتې ده چې دوی له راوړی خوراکونه دا هم د چندې یو شکل دی یو هغه چنده چې لارو کوڅو کې ښکاری ګرځی او په سوزکي باندې دی په موټر دی او په سوزکي دی لوډ سپیکر تړلی او چنده راوړی خدای مو بخښه دا دې ذلت د چندې نه دی خدای پاک مونږ تاسو په حفظ و امان کې وساتي که چېرته اخلاص دي پام کوه مدرسه جوړه نه کړې دغه کوڅو کې او بیا ګرځې یو پکې و د شیرګل علاقه کې زه پخوا چېرته روان وم او صاحب هغه به چغه او یو ځای کې چغه وه د مونږ علاقه کې کلي کې یو پېزو په سترګو ړوند و سپي بچي په ټوله ځان له خوړه وی خدای مو بخښه که نغدني د چرګ واګی راوړی دې ته فارموله وایي ځکه چې نغد یو ښه زنې چرګ واګی او بیا د وطنۍ چرګ یګی او خو ځان نن سبا د ګټ په قیمت دا هګۍ انډې را روانې وي دوه او درې او دا خلک په منډه را روان او هګۍ راوړی و د ظالم بچې چې دی کوڅې نه وځې دا خو به ښکری ډکه کړي انډې راوړي او نوم به یې اخېسته خدایه پلانکي یو انډه دوه انډې راوړي خدایه دواړه جنتونه ونه ورکړي خدای دې بې خو باسه د بجلیګر مولوي صاحب خبره مونږ به په لارو کوڅو کې شپې تېرو چې تا غله ورکړي مونږ به څه کوو او جنتونه اته نه دي ګورې په دې تاسو پوه کوم دا ټیک ده زمونږ بعضې مفسرینو لیکلي دي نومونه یې ورته لیکلي دي جنت عدن او جنت مأوا او جنت الفردوس مرجوح قول دی دروازې اته دي په حدیثو ثابته ده جنتونه بې شمېره نو اته جنت هغه له په یوه هګۍ او په دوه هګۍ ورکړې تا خدای غرق که مونږ خوب تندې سولولې دي مونږ به د های سکول په ګراونډ کې شپې ورځې تېروو که د مفتي صاحب مدرسې لنګر ته به پراته یو دا خو به هغه وخت کې نه بیا دا چندې به غواړه بیا را روانو ما بیانه وکړه هغه هماغه کوڅه کې تاوېده را تاوېده اواز مې ورکړه مې حفظه ودرېږه لو سپیکر بند کړه لو سپیکر بند کړه هګۍ یې واخېستې وما او په خولې را واړو مې خواشي جومات ته د خلکو نه هګۍ غواړې او سکې یې په خپله دومره چالاک و په دې مرۍ لاس کې یې خود وي داسې چغې وایسه دغه چندې به مونږ نه غواړو که خیر انشاءالله مونږ به د عزت چنده غواړو څنګه مفتي صاحب درته وفرمایل مونږ ځان له به نه غواړو مونږ له خدای ډېره ډوډۍ راکړه ډېر عزت خدای راکړه
ډېره جامه خدای راکړه په الله مې ایمان دی مونږ له به خدای راکړی مونږ به چنده غواړو مونږ به چا له غواړو چنده د رسول الله مبارک دې وارثانو له به غواړو دې پټکو والا له به چنده غواړو ماشاءالله دا چې د رسول الله مبارک په مسله باندې ناست دي دې بچو له به غواړو چې دا بچي نار راته نه شي دا وږي نه شي اکثر تاسو ته زموږ پته نه لګي زموږ په لنګر کې اکثر سړي که نه بعضې وخت تشه لوګان پکې پټکۍ را پټکۍ ما ته طالبانو شکایت وکړو وایي دا لنګري ته ووایه وایي تش لوګان او هغې نه هم پوستکې نه لرې کوي ما لنګري راوغوښته لکه دا پوستکې خو د خدای ظالمه خوښه تا وایي زه ولا لوګان سره د وردی پخوم باور دي کې راته زمونږ په اکثره لوګان به لوګان طالبان ډېري سره د وردی خورو د مارونو عجیبه خوند کوي چې تاسو په کور کې چرګان خورئ او تاسو په کور کې قورمې خورئ او د رسول الله مبارک د لنګر طالبان ساده تشه لوګان خورئ خوند کوي که نه عجیبه خوند کوي چې مونږ د پخو چتونو لاندې پراته یو او دا طالبان خواران یو ځای بل ځای د څلورو کسو په کوټه کې لس وردن نه کړي ځای نشته څه جومات واه واه جومات جوړېږي یو عام جومات دی یو هغه جومات دی چې کوم د مدرسې جومات دی عام جومات کې عام خلک منځ کوي د مدرسې جومات کې د رسول الله مبارک وارثان منځ کوي د مدرسې جومات کې د رسول الله مبارک د احادیثو درسونه کېږي د مدرسې جومات کې د صوفي یاد تازه کېږي خو هم جومات نه دی حضرت عثمان رضی الله عنه تاریخ وګورئ چې کله جومات جوړ کړه خلکو خبرې شروع کړې ولې هغه ناشنا جومات مسجد نبوي جوړ کړه ستنې ولا صاحب دا ایټلي نه راوړي د ایټلي نه یو ستن یو د کاڼي ستن په اتیانو په کښتو کې راوړي تاریخ وګورئ او لرګی د برما نه ولا راوړو ساج ورته وایي په عربۍ کې ساګوان قیمتي د دیار نوم قیمتي لرګی دی او منقوش کاڼي بهترین جومات خلکو خبرې شروع حضرت عثمان څه وایي رضی الله عنه په منبر کېناست وایي ګوره واورئ وایي پخوا د حضور پاک زمانه کې د خلکو کورونه کچو نو په جومات کچو بدي نه لګېده اوس خلکو کورونه پاخه کړل د خدای کور به کچی پخوا میلمانه به رالل حضور پاک سره او په خاورو کې کېناستل اوس میلمانه راځي په لارو کوڅو کې ګورې د مسلمانانو ته ګوره کورونو ته او د خدای کور ته ګوره وی واورئ مسلمانانو که تاسو وایئ چې په دې به د بیت المال پیسې لګېدلې وی په هغه ذات مې د قسمې چې د عثمان روح د چا په لاس کې دی چې په دې ټولې پیسې ما خپلې ذاتي لګولې جومات به جوړېږي او د طالبانو دپاره د اصحاب الصفو یاد به پرې تازه کېږي او هغې دپاره به مسلمان چنده ورنکړي بیا د تنګي مسلمان د تنګي خلق خو په دین هغه مین خلق دی چې ما ته معلوم دی د تنګي او د ګردونوا خلقو ایمان ما ته معلوم دی دا مفتي صاحب محترم تشریف فرما دی دا ما ورته وویل چې به کله یو ځای تقریر او دا سیاسي جلسو له به ډېر زیات او وایي فارم به کښېنې خپل درس سره کار ده د علم درکړی دی بس درسونو ته یې توجه ورکړه که وخت خو د درس نه بغیر وروستو ټایم کې په جلسو پسې دی مخامخ ناست دا وګوره څومره برکات حاصل شو زما وروڼو د تنګي خلکو ستاسو هر جومات کې د قرآن درس دی د تنګي خلکو ستاسو په دویم جومات او دریم کې د قرآن درسونه روان دي تنګي خلکو تاسو له خدای داسې مدرسه درکړه چې هغه نن په دنیا کې ځلېدلې مدرسه ده او هغې جومات به جوړېږي او تنګي خلک به هغې کې امداد نه کوي سوال نه پیدا کوي او د طالبانو کوټې به جوړېږي او هغې کې به طالبان امداد نه کوي او مدرسه به قرضداري دا د مفتي صاحب یا د مولانا صدیق الرحمن صاحب یا د نورو محدثینو ذاتي کور نه دی دا د الله سبا به دوی وي یا به نه او دغه مدرسه به روانې که خیر وي انشاءالله وایه انشاءالله نو د
څه کوو دې سره ورکوې پیسې دې مدرسې له او که نه ورکوې که نه ورکوې زه به په چارسده کې په تورنځو کې غواړم خو دا به ویم چې تنګیوالو نه ورکول هغه چندې به نه کوو تاسو به جوړوئ د خدای کور د مدرسې جومات به څوک جوړوي لاس اوچت کوئ شوق سره انشاءالله وایي طالبانو دا کمرې به څوک جوړوي انشاءالله تاسو به جوړوئ د زړه د اخلاص مدرسه به قرضئ پرېږدئ چې دا علما درته درسونه کوي او مدرسه به وله تاسو جوړوئ او دا به کوشش کوئ چې ښه فراخه شي دا مدرسه چې آینده دپاره بیا جلسه کېږي چې دا جلسه هم په هغه مدرسه کې دننه کېږي چې خیر انشاءالله نو زه دا ختم کوم تاسو ته مختصرا و تاسو ټولو نه دا مطالبه کوم چې څوک به داسې سوچا او د زړه نه صاف او د اخلاص مسلماني چې هغه یو اعلان وکړي او وایي چې زه دومره تعاون کوم ماشاءالله الله دې خوشحاله کړه خو لږ یو ګوټې باره تل پکار یې شته کسان چې دا ولیکي دا مسلمانان اوس ګوره ورته چې د رحمان صاحب اوس یې راټینګ کړه او لیکل شروع کړه بیا بخاري وایو دعا به ورته کوم انشاءالله د بخاري د ختم دا په سلګونو طالبان دعا به ورته کوي 1 لاک روپۍ ولیکه دقسې نران یو څو تکړه پیدا شي او آواز وکړي الله ولا قبول کا تکړه شي چا بسې نیت وکړئ د مدرسې د جومات نیت وکړئ د دې پیغمبر د وارثانو د دې پټکو والا چې دوی دپاره مونږ دا چنده کوو زه ګورې چندې صرف د یو مدرسې دو دپاره غواړم ډېرو دپاره نه غواړم یې څوک حاجي صاحب څه وایي 1 لاک روپۍ څه فقیر ګل حاجي صاحب شاباس ماشاءالله دا ولیکئ په کاغذ کې یہ حضرت عبدالرحمن رجی صاحب لکھا درے 5 لاکھ ماشاءاللہ تو گورا چې دا اوس کېږي که نه کېږي دا خو مسلمانان دي یہ الله غیرت کې دي وروڼو ته کښېنه هلکه بېشکه کا جزاک الله دې خوشحاله کا جزاک الله دا هم ډېر مخلص ملګری دی که نه جزاک الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی انا اغیر منکم والله اغیر منی ویز استاسو کے غیرتیم اللہ زمان غیرتی بس استاسو نے تپوس کم اللہ غیرتی رو چاہ بدل فریدی تو گورا چاہ خدای در نکو دلی پسو چند بے اللہ در کئی کا خیر انشاءاللہ خلیت دی پیغمبر مبارک دا وارثانوں کا دا حدیث و دا خدمت نیتوں کا شابس نور سو کا سید امیر جی صاحب 50,000 شاباس اللہ دی قبولی کی یہ حضرت حاجی غنی حاجی صاحب 1 لاکھ روپے شاباس ہے یہ آکے نولی کلے شوئے خدای بجانت کے در کئی کا خیری خواہ بلا آوازو مونگلا خوش اکلاسی او جی صاحب ماشاءاللہ دی قبولی کیا جی صاحب پیجنو آگل تحاق مرگری سوائی 1 لاکھ 1 لاکھ اولی کا نومی اولی کا یہ حاجی گل محمد صاحب سونا 1 لاکھ بخر رحمان صاحب او حاجی صاحب خودمون دا کنیور سردار دی سید دی صاحبہ 2 لاکھ ماشاءاللہ حاجی محمد نبی صاحب 1 لاکھ دقا سے رد اخلاصنا اوکے اللہ سر سودا اوکے رسول اللہ مبارک دی وارثانو سر سودا میاش پسے راکے سے لازم اندر جی سبا در پسے منگر روانی ہو جی 50,000 سو کو عدیل دا گلابات اللہ دے قبولی اللہ دے ولوسور کی جی ما خوشات دی او دوی تام دا ما پورا بیانا دا
स्टेज باندې چې کوم ملګري ناست आवाज وکړي ورته کده ټول پیژنم نمونه به مسواله او ساجرو لیکا دا بڑے خوش قسمت داری ګوره بچي جی زمان سو 20,000 جمال ماشاءاللہ اللہ دې قبول کی الکه پتا وسره لیکه مزمل جی سے یو لاکھ اللہ دې قبول کی شاباش صرف یو دو درې مدرسو له چنده غواړم بل چاله نه چې بچا مې اعتمادي شاباش دا مرګره ولار دې سو وي 50,000 نو مې ولیکا الکه دا غلطي اوسو کسان نه غچي چې نمونه لیکه پته ته لګا لیکه یا ټلیفون نمبر جی حضرت الحلا شاباش ہاں جی صاحب اعظم جی سے بھی والا ماشاءاللہ اعظم جی سے بھی والا اعظم جی صاحب اللہ دې قبول کی شاباش به ختم